بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف 16 نمبر درس دی. په نن درس کې به ان شاء الله موږ باب اول صرف کبیر فعل مضارع معلوم. فعل مضارع معلوم یعنی هغه مضارع چې د هغې فاعل معلوم وي، او ثلاثي مجرد باب نبوي، او صحیح اسباب فعل یفعل باب نبوي. ٹھیک شو جی. نو موږ به اول دلته کې باس اثبات فعل مضارع معلوم. مضارع موجوده وخت یا راتلونکي وخت دپاره استعمالیږي. د مضارع فعل مضارع معنی به موږ د موجوده وخت یا د راتلونکي وخت کوو. نو ګورئ موږ به مضارع څنګه پیژنو. اول موږ د دې سره علامات مضارع وپیژنو جی. علامات مضارع، د مضارع علامات وپیژنو. نو د مضارع څلور علامات دي. څلور علامات. یو ته وایي یا، نو دا یا به په څلور صیغو کې راځي. بل ورته تا ده تا، نو تا به په اتو صیغو کې راځي. او بله ورپسې چې دا الف دی، نو دا الف چې دی دا به په یو صیغه کې راځي. او بیا ورپسې نون دی، نو دا نون به د یوې صیغې په شروع کې راځي. نو دا الف او نون چې دی، الف او نون، نو دا به په یو صیغه کې راځي. ٹھیک شوه. دا الف به په یو صیغه کې راځي، دا نون به په یو صیغه کې راځي، او دا تا چې دی دا به د اتو صیغو په شروع کې لګي، او یا به د څلورو صیغو په شروع کې به لګي. ښه، دا به په ابتدا کې اول به یا لګېدلي، بیا به نو که چېرته تا والا صیغې راځي نو هغې کې به شروع کې تا لګېدل. علامات مضارع به د صیغې په شروع کې لګي. ښه جي. اوس موږ سره ګورو جي، دا موږ سره ضربه صیغه ده. ضربه دا فعل ماضي صیغه ده. د دې نه موږ مضارع جوړو. نو اول به د دې په شروع کې علامت مضارع یا ولګي. یا باندې به زبر وي. نو دا کوم دوه باندې چې زبر دی که نه، دا به ساکن کې. او دا را چې ده، نو د را باندې به زیر واچي، او د آخري حرف باندې به پیش واچي. نو یضربو موږ سره اوله صیغه تیاره شوه. نو د ضربه معنی له هغه یو سړي وخل وکړه په تېره شوې زمانه کې. یضربو معنی له هغه یو سړی اوس وخل کوي، لګیا دی وخل کوي، یا به راتلونکي وخت کې وخل وکړي، یا خو اوس وخل کوي، یا به راتلونکي وخت کې وخل وکړي. نو د دې مضارع معنی به موږ د دوو وختونو کوو، یا به د موجوده وخت کوو، یا به د راتلونکي وخت به کوو. نو یضربو معنی ده د یضربو کې هو ضمیر دنه مستتر فاعل پکې پټ دی. هو ضمیر معنی به اول کو، بیا به د دوه ضربه معنی کو، بیا به د وخت معنی کو. نو یضربو معنی ده هغه یو سړي، هغه یو سړی وهل کوي. اوس په موجوده وخت کې وهل کوي، یا به وهل وکي، په راتلونکي وخت کې به وکي. ٹھیک شوه. په حال، په موجوده یا آینده زمانه کې. په موجوده یا په آینده زمانه کې. ٹھیک شوه. اوس دا یضربو دی، د ده نه زه تسنیه جوړوم چې دوه تسنیه مذکر غایب. نو ګورئ دا یضربو دی، یضربو، نو د دې با باندې به زبر ولګي، او الف او نون زیرنې به ورسره ولګي. یضرباني د یضربا دا تسنیه مذکر غایب صیغه ده. یضرباني معنی ده هغه دواړه سړي وخل کوي، یا به وخل وکي. دلته کې ما لیکلي دي هغه یو سړی وخل کوي، یا به وخل وکي. یضرباني معنی ده هغه دواړه سړي وهل کوي، یا به وهل وکي. په موجوده یا آینده معنی نه مستقبل کې، آینده زمانہ کې. ٹھیک شوه. اوس د دې یضربو نه موږ تسنیه جوړه کړه. یضرباني تسنیه معنی تسنیه هغه دوه، یعنی تسنیه مذکر غایب. یضرباني هغه دوه سړي وخل کوي، یا به وکي په راتلونکي، په موجوده یا راتلونکي زمانه کې. جمع مذکر غایب ته جوړو، همدغه یضربو به ولګي. یضربو ٹھیک شو. خو دې سره به صرف واو ساکن او الف ولګي. نون واو ساکن. نو یضربون
یضربون شو نو دا او د دې معنی دا هغه ټول سړي وهل کوي یا به وهل وکي په موجوده یا آینده زمانه کې، یعنی په موجوده وخت کې یا په راتلونکي وخت کې به وهل وکي. نو دا خو موږ سره د درې د مذکر غایب فعل مضارع معلوم دغه صيغې تیارې شوې. یضربو، یضربانی، یضربونه، یضربو، یضربانی، یضربونه. یضربو واحد مذکر غایب صيغه ده او معنی دا هغه یو سړی وهل کوي یا به وکي په موجوده یا راتلونکي وخت کې. او یضربانی دا تسنیه مذکر غایب ده او د دې معنی دا هغه دوه سړي وهل کوي یا به وکي په موجوده وخت کې یا په راتلونکي وخت کې. او یضربونه هغه ټول سړي وهل کوي یا به وکي یا به وهل په راتلونکي وخت کې وکي په موجوده یعنی اوس په حال کې یا په راتلونکي وخت کې. نو دا موږ سره درې د مذکر غایب فعل مضارع صيغې تیارې شوې. اوس د مؤنث غایب فعل مضارع صيغې تیارو. همدغه یضربو چې دی که نه د ده په شروع کې به صرف تا ولګي، دا به تضربو کې د یا په ځای به صرف تا ولګي. هغه یضربو دا تضربو دی. تضربو معنی ده هغه یوه ښځه، هغه یوه ښځه وهل کوي یا به وهل وکي. وهل کوي په موجوده وخت کې یا به وهل وکي په راتلونکي وخت کې. په موجوده یا آینده زمانه کې، زمانه مطلب وخت کې. ٹھیک شو؟ نو تضربو هغه یوه ښځه وهل کوي یا به وکي په موجوده یا راتلونکي وخت کې. اوس تسنیه دې جوړو همدغه تضربو دا تا به راولې تضرب. اوس دلته کې دې کې به بانې ولګې تضربانې. څنګه چې دلته کې د مذکر یضربانې نو د مؤنث به تضربانې وي. تضربانې معنی ده هغه دواړه ښځې، هغه دواړه ښځې وهل کوي یا به وهل وکي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. په موجوده یا آینده یا داسې وایه په موجوده وخت کې یا په راتلونکي وخت کې به وهل وکي. اوس د دې نه جمع جوړو نو دا نو تضربو تضربانې. اوس په دغه یضربو چې دی که نه دا به دلته کې شپږمه صیغه کې ولګوو. اول مذکر غایب صیغه چې ده هغه به دلته په شپږم ځای باندې بیا ولګوو. دا یضربو دی یضربو د ده نه زه جمع مؤنث غایب جوړوم نو دې نه به د ده همدغه یضربو چې دی د ده د آخري با باندې زمانه دا به د ختمه کې ساکن بېږي او نون به ورسره ولګوي. نو یضربنه معنی ده دې کې دا کوم نون دی نو دې ته نون جمع مؤنث وایي. دا یضربو سره چې موږ کوم نون مفتوح ولګو نو دې نون ته وایي نون جمع مؤنث. نو نون جمع مؤنث هم ورسره ولګو د دې معنی ده هغه ټولې ښځې وهل کوي یا به وهل وکي. اوس په موجوده وخت کې وهل کوي یا به په راتلونکي وخت کې وهل وکي. نو دا موږ سره درې د مؤنث غایب تیارې شوې. تضربو تضربانې یضربنه، تضربو تضربانې یضربنه. تضربو یوه ښځه وهل کوي یا به وکي، دا واحد مؤنث غایب صیغه ده. بیا تسنیه مؤنث غایب صیغه تضربانې هغه دواړه ښځې وهل کوي یا به وکي. بیا جمع مؤنث غایب صیغه یضربنه هغه ټولې ښځې وهل کوي یا به وکي. نو اول به دا داسې یاد کړو یضربو یضربانې یضربونه. تضربو تضربانې یضربنه. یضربو یضربانې یضربونه. تضربو تضربانې یضربنه. یضربو یضربانې یضربونه. تضربو تضربانې یضربنه. نو دا زمونږ اول دا گردان تیار شو انشاءالله. اول د غایب درې د مذکر غایب صیغې یادې شوې او درې د مؤنث غایب صیغې یادې شوې. نو ګورئ دې کې وګورئ د دې مذکر غایب صیغو کې دریو کې دا یا راغله په شروع کې او یو د جمع مؤنث غایب صیغه کې یا راغله په شروع کې. دا یا علامت مضارع ده. دا ګوره دا یا چې ده د علامت مضارع ده او تا نه ده تا دې دوو د مؤنث صیغو کې راغلې، دوه مؤنث غایب صیغو کې، یو واحد مؤنث غایب یو تسنیه و جمع مؤنث غایب. دې دوه د مؤنث صیغو کې تا راغله او په څلور صیغو کې یا راغله
اول چې د درې د مذکر غایب صيغو کې یو د جمع مؤنث غایب صيغو کې بس د څلور صيغو کې یا رااله په شروع کې یا علامت مضارع رااله نور به اوس دې کې یا ناراضي بس د یا کار ختم شو اوس دا دوه ځای کې تا رااله او دلته کې به اوس شپږ ځای د مؤنث یعنی شپږ د درې د مذکر حاضر صيغو په شروع کې به یا تا راځي او درې د مؤنث حاضر صيغو کې په شروع کې به تا راځي نو تا په اتو صيغو کې شو دوه د مؤنث غایب صيغو کې او درې د مذکر حاضر درې د مؤنث حاضر نو شپږ دا شو او دوه دا شي نو اتو صيغو کې دغه راځي شروع کې علامت مضارع تا رااله ٹھیک شو اوس دلته کې موږ سره واحد مذکر حاضر صيغه ده نو دې کې به موږ د یضرب په ځای به تضربو کې تضربو نو تضربو معنا ده ته یو سړی وهل کې یا به وکې په موجوده یا راتلونکي زمانه کې ته یو سړی وهل کې یا به وهل وکې په موجوده یا آینده وخت کې آینده وخت کې یا آینده زمانہ کې دا موږ سره یو د واحد مذکر حاضر صيغه تیار شو تضربو ته یو سړی وهل کې یا به وهلو کې په موجوده یا راتلونکي وخت کې حاجی اوس تسنیه مذکر حاضر صيغه جوړو نو ګوره دا تضربو دی بس د دغه تضربو بدل د کیو لیکي تضربو خدا با باندې دا پیش دی دا به زبر کی او انی به ور سره ولګي تضربانی معنا دا تاسو دواړه سړی وهل کوي یا به وهل وکي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې اوس د جمع مذکر حاضر صيغه به څنګه جوړو عمدق تضربو بدل ته کې ولګي تضربو ٹھیک شو او واو ساکن او نون زبر نه ور سره ولګي د غایب هغه سره به واو ساکن نون زبر نه ولګي هغه او په شروع کې دغه یا ده یضربون او دا تضربون د یضربو په شروع کې یا ده نو هغه غایب د پاره ده د هغه صيغه او د تضربو په شروع کې تا ده نو دا د حاضر مذکر د پاره ده تضربون معنا ده تاسو ټول سړی وهل کوي یا به وهل وکي په موجوده وخت کې یا په راتلونکي وخت کې نو تضربون تضربو ته یو سړی وهل کې یا به وکي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې تضربانی تاسو دوه سړي وهل کوي یا به وکي په موجوده یا راتلونکي وخت کې تضربون تاسو ټول سړي وهل کوي یا به وکي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې اوس ته واحد مؤنث جوړو دا تضربو دی تضربو نو د دې پر با باندې با مونږه زیرو لګو دا پیش په ختم کو زیر به لګاو او یا ساکن نون زبر نه به ور سره لګاو تضربین معنا دا ته یو خزه وخل کې یا به وکي ته یو خزه وهل کې یا به وهل وکي په موجوده یا په آینده زمانہ یا وخت دواړه یو شی دی ها نو تضربین ته یو خزه وهل کې یا به وکي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې اوس همدغه به بیا تضربانی دلته کې څنګه د مذکر تضربانی او داسې د مؤنث هم تضربانی دی تضربانی معنا تاسو دواړه خزه وهل کوي یا به وکي تاسو دواړه خزه
وهل کوي یا به وهل وکي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. او تضربنا هغه د مؤنث د جمع مؤنث غایب هغه یضربنا دی، دا به مخکې شانتې وي، دا به تضربنا شي. تضربنا تضربنا معنی ده تاسو ټولې ښځې وهل کوئ یا به وهل وکئ. ٹھیک شو؟ نو تضربینا تضربانی تضربنا تضربینا تضربانی تضربنا تضربینا تضربانی تضربنا. ګورئ د واحد مذکر حاضر صيغه له تضربو، ته یو سړی وهل کوي یا به وکي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. تسنیه مذکر حاضر تضربانی، تاسو دواړه سړي وهل کوئ یا به وکئ په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. جمع مذکر حاضر تضربونه، تاسو ټول سړي وهل کوئ یا به وکئ په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. اوس واحد مؤنث حاضر هغه تضربینا، تضربینا معنی ده ته یوه ښځه وهل کوي یا به وکئ په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. تسنیه مؤنث حاضر تضربانی، تاسو دواړه ښځې وهل کوئ یا به وکئ په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. جمع مؤنث حاضر تضربنا تضربنا، تاسو ټولې ښځې وهل کوئ یا به وکئ په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. د جمع مؤنث غایب هغه یضربنا دی، هغه ټولې ښځې وهل کوي یا به وکي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. او جمع مؤنث حاضر تضربنا دی، هغه یضربنا دی، دا تضربنا دی. تضربنا معنی ده تاسو ټولې ښځې وهل کوئ یا به وکئ په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. اوس د واحد متکلم هغه صيغه ده، نو دا به ولیکي دلته کې اضربو. اضربو معنی ده زه وهل کوم یا به وکم. اضربو اضربو په شروع کې دا حمزه راغی، الف راغی، الف علامت مضارع راغله. اضربو معنی ده زه وهل کوم یا به وهل وکم یا به وهل وکم. زه وهل کوم یا به وهل وکم په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. او د جمع متکلم هغه به راځي نضربو، هغه په شروع کې به نون ولګي. نضربو نضربو معنی ده مونږ دوه یا ټول سړي یا ښځې وهل کوو، مونږ وهل کوو وهل کوو یا به وهل وکو په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. نو وګورئ دا اضربو کې دا علامت مضارع یو په شروع کې راغی، نضربو کې علامت مضارع یوه په یوه صيغه کې نون راغی، دلته الف په یوه صيغه کې راغی، دلته نون په یوه صيغه کې راغی. اضربو معنی ده زه وهل کوم یا به وکم. نضربو معنی ده مونږ دوه یا ټول وهل کوو یا به وکو. اضربو زه وهل کوم، نضربو مونږ وهل کوو. اضربو زه وهل کوم، نضربو مونږ وهل کوو. نو اضربو د واحد متکلم ده، نضربو د تسنیه او جمع متکلم ده. ٹھیک شو جی؟ نو وګورئ دا علامت مضارع کې یا علامت مضارع په څلور صيغو کې رااله، درې د مذکر غایب او یو د جمع مؤنث غایب صيغه کې رااله. ٹھیک شو؟ دا څلور صيغو کې رااله ما درته لیکلو. او تا چې دا په اتو صيغو کې راځي، دوه د مؤنث حاضر دا دوه د مؤنث غایب صيغو کې رااله او بیا د په شروع کې رااله. ګورئ او بیا دغه د علامت مضارع د صيغې په شروع کې درې د مذکر حاضر او درې د مؤنث حاضر په شروع کې د علامت مضارع تا رااله. او دا الف چې دی دا د یوې صيغې په شروع کې راځي. وګورئ اضربو. او دا نون دا د یوې صيغې په شروع کې راځي نضربو. نو دا موږ سره یولس یعنی دا څوارلس صيغو کې څلور صيغو کې علامت مضارع یا رااله، په اتو صيغو کې علامت مضارع تا رااله، په یوه صيغه کې علامت مضارع الف راغی او په یوه صيغه کې علامت مضارع نون راغی. نو دا موږ سره پورا د څوارلس صيغې د علامت د مضارع معلوم یا چې فاعل معلوم دی. ٹھیک شو؟ یضربو هغه یو سړی وهل کوي یا به وکي په راتلونکي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. دا د واحد مذکر غایب صيغه ده. تسنیه مذکر غایب یضربانی، هغه دواړه سړي وهل کوي یا به وکي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. جمع مذکر غایب یضربون، هغه ټول سړي وهل کوي یا به وکي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. واحد مؤنث غایب تضربو، هغه یوه ښځه وهل کوي یا به وکي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. تسنیه مؤنث غایب تضربانی، هغه دواړه ښځې وهل کوي یا به وکي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. جمع مؤنث غایب یضربنا، هغه ټولې ښځې وهل کوي یا به وکي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې.
اوس د حاضر مذکر الله راشي واحد مذکر حاضر تضربو ته یو سړی وخل کې یا به وکي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې تسنیه مذکر حاضر تضربانی تاسو دواړه سړي وخل کوي یا به وکي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې جمع مذکر حاضر تضربونه تاسو ټول سړي وخل کوي یا به وکي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې واحد مؤنث حاضر تضربینا ته یو ښځه وخل کې یا به وکي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې تسنیه مؤنث حاضر تضربانی تاسو دواړه ښځې وخل کوئ یا به وکئ په موجوده یا په راتلونکي وخت کې جمع مؤنث حاضر تضربنا تاسو ټولې ښځې وخل کوئ یا به وکئ په موجوده یا په راتلونکي وخت کې اضربو واحد متکلم ده اضربو زه وخل کوم یا به وکم په موجوده یا په راتلونکي وخت کې جمع متکلم تسنیه و جمع متکلم نضربو موږ دوه یا ټول وخل کوو یا به وکړو په موجوده یا په راتلونکي وخت کې نو همدغه ګردانونه چې دا کوم د مضارع معلوم ګردانونه دي په شروع کې علامت مضارع وي موږ به د دې نه پیژنو چېرې دا فعل د علامت مضارع په شروع کې ده نو موږ به د دې نه انشاءالله پیژنو نو اول صرف کبیر دا فعل مضارع معلوم دی انشاءالله په راتلونکي درس کې به موږ فعل مضارع مجهول وایو چې د هغې فاعل معلوم نه وي نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام